السلام علیکم مینوالو، امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ به وئ. مینوالو یو خواست کوم زموږ دا ویډیو د ماشومان او مسافر د نه ګوري، ځکه مینوالو زموږ دا ویډیو د ماشومانو د کتو نه ده او نه د مسافرو د کتو ده. دا د صرف هغه کسانو ګوري چې کم واده کړي وي. او مینوالو زموږ دا ویډیو د سره تر اخره پورې ګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو که چېرې زموږ په دې چینل کې نوي وئ او چینل هم نه وي سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې یو ساده ټلۍ نشان ووهئ. د هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. مینوالو، ښځه او خاوند په خپلو کې ښه مینه ساتي. ښځه د خاوند خبرې اوري او خاوند د ښځې خبرې اوري. په دغه کارونو کې دوی یو بل ټیم ښه ښایسته تېرېږي. هر کله چې ښځه د خاوند خبره ونه مني او یا خاوند د ښځې خبره ونه مني، نو هېڅکله د دوی کور په خپلو کې نه سازېږي او نه دوی داسې د خوشحالۍ زندګي تېرولی شي. دغه شانتې ښځه او خاوند ډېر کورونه دغه شانتې موږ لیدلي دي چې خپلو کې وران شوي دي د دکې د وجې نه چې خاوند چې دی نو د ښځې خبره نه مني، نو ښځه بیا د خاوند د کس ته کم غلط کارونه نه کوي او ښځه بیا د خاوند خبره هېڅکله نه مني. همدغه شانتې مخې ته راغلي دي چې خاوند هم د ښځې خبره نه مني. دغه شانتې ډېر مخې ته راغلي چې ښځه هم د خاوند خبره بیا نه مني، نو خاوند هم بیا دغه شانتې په دو ښځو پسې ګرځي او خپلې ښځې ته دومره توجه نه ورکوي، نو بیا ښځه مجبوره ده چې دا غلط کارونو ته لاس واچوي. نو مینوالو، خپل کور خوشحاله ساتئ او ښه ساتئ، نو د یو بل خبره منئ او خپله خبره بهر ته مه راوباسئ. مینوالو، چې ښځه د خاوند خبره بهر وباسي او خاوند د ښځې خبره بهر وباسي، نو د دې نه اخر څه سازېدلی شي؟ حتما راسره خپل رایې لاندې په کامنټ کې ولیکئ او زموږ د عزتمنو نننۍ معلومات ته د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې یو ساده ټلۍ نښانې ووهئ. هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.